ته ولې خپل ژوند نه جوړوې؟ نو بس نو داسې څوک دی چې زه بس چې چاته خپل ژوند جوړ کړم، داسې څوک دی، داسې څوک نشته په دې معاشره کې. ګرانو کتونکو، ایلب خان شیرپا ویلفیر فاونډیشن ته دغه بېوسه خلک راځي. دا مې یو تور سرې ده. ژوند څنګه روان دی او دې ځای نه څومره خوشحاله مطمئن یې؟ ډېره زیاته خوشحاله یو. دا هم دویم ځل دی. هر کال راځو، هر څه راکوې. الله راسره ډېر ښه وکړه. او بس غریبانان یو. مور مې د بوډۍ یو زه یم، یو مې بله خور ده. دوه خویندې؟ دوه خویندې. نه نو دوه خویندې ګټې وټې هم څوک کوي؟ نو د ګټې وټې څوک هم نشته، بس زه کپړې جوړوم، بس کله یو کله نه یو. د سلایي ماشین؟ د سلایي ماشین بس کله یو کله نه. د سلایي ماشین ضرورت ته شته؟ ولې راته نشته؟ کو چاره له واغېسته او چاره سره هغه وکړو نو نشته. چا نه غواړم هغه ماشین، په هغې کپړې جوړوم ګاونډیانو نه. سلایي ماشین دله واغېستی شو بیا پیدا به وي؟ نو بیا به پیدا وي، بیا به زه خپلې کپړې ګنډم. نو دومره خو سوکوي چې وابه لیدله. الله دې ورسره ډېر ښه وکړي. داسې کلي علاقه کې خلک څه دغه نه درکوي؟ نه هېڅ هم نه راکوي. د کلي خلک داسې امداد څوک نه کوي موږ سره. او رمضان پیکج هېڅ هغه زمونږ نه دی شوی. چې ورشو نو وایي ستاسو نه کېږي. نو به زمونږ نه دی شوی، دغه پاتې دي. اوس هم ځان له روژه ماتي کې بس قانډې مې پخې کړې، زه چې راتلم بس ځان پخې مې کړې مور ده. اوس هم نشته. روژه ماتي ته څونه وخت پاتې؟ بس لږ وخت پاتې دی، اوس هم نشته. قسم راته زه خورم کوڅه مې د قانډې مې پخې کړې او تا غوړي را کړي دي، بس هغه اوړه پراته دي، هغه ځان له پخو. نور چا هېڅ هم نه دي؟ نور چا قسم دی کو چا سم را کړي د دې نه زه نه علاوه هېڅ هم نشته. ګرانو کتونکو، اوس دغه خلک یې چې څوک ویډیو ګوري که نه، نو هغوی به ته وایي خو په ما احسان کوي. یاره لږ نمبر یې راکړه، نو زه به سره واده کوم. نو چې واده ورسره وکړم که نه، نو زه به دې له چې کوم دی نو بیا به یې ضرورتونه پوره کوم. دې وخت کې په دې نخره تېرېږي، دې ته ښېګړه وایي. ښه، دا واده دا رشتې دا په اسمانونو جوړېږي. خو د دې دپاره خو ما ته میسېجونه کې نه ده له دې باندې څه جواب زه در کوم، ځکه چې دا دلته په دې ماښام کې دا ضرورتمند راځي، نو دا دې له راځي چې ما سره څوک امداد وکړي. دا سره که نه ولې نه، دا بس دې خو موږ له تاسو ورسره راکړي، دلته راغلي وو، که وریجې دي که ورسې دي غوړي دي که اوړه دي، خو ته ورکوې ښه په اخلاص. دې ځای نه مطمئنه یو. ته ولې خپل ژوند نه جوړوې؟ نو بس نو داسې څوک دی چې زه بس چې چاته خپل ژوند جوړ کړم، داسې څوک دی، داسې څوک نشته په دې معاشره کې چې ځان له بل چېرته رشته مشته نه راغلې؟ نو بس رشته راشي خو بس بیا په دویم ځل نه راځي. لکه بس زموږ خور واده ده په پنجاب کې، هغه هم داسې خاوند پرې ظلم کوي ډېر زیاته. پنجاب کې ولې ورکوله؟ نو بس څه به کړې، دا مې د یو ترور لور ده، د هغې درکړې ده. له هغې نه پس تا هم دغه کړی چې نو بس مور مې یارېدلې ده. نو بس اراده دې اوس نشته؟ نو بس اراده هم نشته. زما خو مور د بوډۍ، هغه به چا سري. نه نو خو یو سړی د له مور هم ساتي او تا هم ساتي. نو بس بیا خو صحیح ده، صحیح خبره کوم. بس بیا صحیح ده دغې ته چې ما هم ساتي او مور مې هم ساتي، نو بس صحیح ده. بس زه تیار یم. خو ګرانو کتونکو، اوس به موږ د خلکه دا کال کوي لومبې چې کوم دی اختر لري کپړې پیزار اخېستي، هېڅ هم نه دي. هغه شی بوټان مې شلېدلي دي، پخپو مې دي. په دې دغه کې خلک بوټان ګوره لومبي ولې د اختر غم وکړي، سلایي ماشین غم وکړي، بیا به دې ته موږ خبرې وکړو چې دا پلانکي را لېږلي دی، تصویر دی، خبره سمې نه سمې، دا طریقې وي، دا نه که نه چې ډایرکټ خبره. نو الله دې مل شه. دغه زموږ د طرف نه دغه اوړه غوړي دغه سلسله روانه. خو ګرانو کتونکو یو خبره بیا درته کوم چې بالکل ما د رشتو دا کار پرېښي، د سره دا 180 نه زیاتې رشتې الحمدلله موږ وکړې. خدای دغه خاندانونه خوشحاله ساتي. خو د مفادو جنګ دی، هر سړی خودغرضه دی، سړی خپل مقصد لټوي. نو زه خو پکې نه یم. خو دا مې تاسې انټرویو کوله چې داسې دنیا خلک موږ له راځي تیار ناست دي خپل ته دوکه او پراډ. هغه کم کس چې ټلیفونونه کوي او میسیجونه کوي که نه، هغه په دې ټیم کې خیال نه ساتي چې غریب له څه ورکړمه. نو الله دې ستاسو په حال هم رحم وکړي.